الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما مخکنا بحث زمونږ دا روانو چې اذکارو کې توقیف دی یعنی چې کوم ذکرونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي د هغې ذکرونو التزام دې وکړی شي په هغې دې دوام وکړی شي او هغه دې ولوستی شي کوم اذکار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغې تصویب نه دی کړی دا هغې تصدیق یې نه دی کړی هغې اذکارونه ځان ساتل پکار دي بلکې هغه اذکار د بدعات زمره کې راځي د دې ځایل کې مونږه د بعضې درودونو تذکره کړې وه دا بحث که دغه شان چلو نو مونږ به نه به ډېر ټایم واخلي خو بس دا ضابطه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې یا د هغې په ترغیب کې یا په قرآن مجید کې یا په احادیثو کې که احادیث فعلیه یا قولیه پای کې چې کوم اذکار ثابت دي د هغې کولو کې ګناه نه بلکې ترغیب دا دی چې هغه د انسان وکړي دا مصنوعي اذکار کم چې کېږي خوا که هغه درود تاج وي او که لکي وي او که تنجینا وي او که بلي او که بل وي دې زمونږ خلک د دین نه لرې کړی دی او دا په دې وایو چې دین کې دوه بنیادي څیزونه وي یو د عبادت کیفیت وي یو د هغې کمیت وي یعنې عبادت څه وکړم او څنګه وکړم دا دوه بنیادی خبرې دي د عبادت تعین الله کوي او د عبادت د کیفیت تعین الله کوي انسان ته دا حق نه دی حاصل چې هغه د کیفیت د عبادت یا د هغې د الفاظو څه طریقه د ځان نه بیان کړي دا مجمع علیه فیصله دے کے اختلاف صرف دا موجودہ خلق کئی متقدمینوں پہ دے کے سے اختلاف نہ ہو یو سڑے کنند سحر سنت تدوو پزے سلور رکاتوں کی نہ حص سوک واغے تا جائز منز نوئی وجد آغے دارا چدا تعین چسو رکاتوں کم دا تعین دے دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت ده هغه د وحی په ذریعہ باندې وایي بیا دا څنګه حکم د څنګه د پاره موږ سره ثبوت موجود شته ده دا چا نه دی کړی چې د اختر د مانځه د پاره اذان او اقامت وکړي یا د جنازې د مونځ د پاره اذان او اقامت وکړي دا ولې نه کوي څه وجه ده په دې کې
وجه دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قولا او نه عملا دا کار کړی دی، نه چاته ویلی دی چې داسې وکړي، خو عدم نقل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دلیل دی د کراهت ته دی. کنن یو سړی د اختر د مونځ دپاره بانګ ووایي، یقینا د بدعت ارتکاب کړی دی، اگر چې هغه الفاظ دي کوم چې عام ویل شي. بدا یو ضابطه ده او دا یاد ساتل پکار دي. یو بنی آدم که د شپې 4 رکعاته فرض د ماسخوتن 4 په ځای 6 رکعات وکړي او وایي چې یاره دا فرض دی، ما خو ګناه نه دی کړی، ګناه یې کړی دی. گناہ په دې کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله مقرر کردا چې کم طریقه وه هغه یې بدله کړې ده. د بدعاتو د رد دپاره دغه خبره کافي ده. خلقو سره دلیل څه نشته دی، دلیل ویلی شي الله ته، د هغه رسول ته، قرآن ته او حدیث ته، اجماع امت ته. دا بنیادی دلائل دي. د دې نه علاوه بار څه شی دلیل نه دی. قیاس هغه وخت کې دلیل وي چې کله هغه د دې دریو څیزونو نه ماخوذ وي. د دې دریو نه چې ماخوذ نه وي هغه دلیل نه وي، ځکه چې په اجتهاد کې خطا راتلی شي. بیا موږ مخکې هم ویلي دي چې اجماع د امت سره څه حکم ثابتېږي نه بلکې ظاهري به، یعنی یو داسې څیز وي په قرآن کې یا په سنت کې چې په هغې باندې عمومي طور انسانان نه پوهېږي، خو اهل علم په هغې باندې پوه شي او د هغې په بنیاد باندې هغې په یو فعل یا په یو قول جمع شي، نه ته اجماع د امت وایي. هغه وي قرآن او سنت کې، لیکن د عامو ذهنونو نه هغه پټ وي، خاص خلق پای باندې پوهیږي او بیا د هغې اجماع دا مطلب چې د یو زمانې ټول مسلمانان علما په یو خبره متفق شي. که پای کې د یو عالم هم اختلاف راغی نو دا اجماع پاتې نه شو. او بیا دې کې ضروری بحث دی چې اجماع د امت نه څه مراد دی. آیا د صحابه کرامو اجماع مراد ده او که د وروستو خلقو اجماع مراد ده؟ په دې وجې نه مونږ اجماع ته مظهر وایو، مثبت نه وایو. مثلا مونږ ګورو چې سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ خلق په تراو جمع کړی دی، او چې کله خلق جمع کو نو هغې کې هېڅ صحابي اختلاف نه دی کړی چې تراوی دی په جمع یي او که نه یي، په جمع کې چا اختلاف نه دی کړی. و د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ د دې عمل یا د صحابه کرامو د دې اجماع دپاره څه بنیاد شته او که نشته؟ بنیاد شته دی. هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 شپې جماعت ته راوتی و، په جمع تراوی کړی دی. یوه شپه د شپې تر 3 لګیا او په 2 شپه د شپې تر 9 لګیا او په 3 شپه دومره لګیا او چې صحابه کرام فرمایي مونږ یریدو چې ان یفوتنا الفلاح، چې مونږ نه به پېشمنۍ قضا شي. دغه بنیاد دی د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ د اجتهاد. دویم بنیاد دا دی چې کله هغه جماعت ته راووت تو ابوبکر صدیق زمانے کے بعد تراوی په جمع نه کېدی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانے کې هم تراوی په جمع نه کېدی، انفرادي به ټوله کولې ځان. او سیدنا عمر چې راووت بار مسجد نبوي کې نو هر چا ځان لا مونځ کو او په هغې یې جهر کو، ځکه د شپې په منځونو کې جهر سنت دی. هغه چې وکتل هغه وی دا خو څه یو تضارب غونده دی، بس یو اختلاف غونده ښکاري، یو ځان له لګیا دی، بل ځان له لګیا دی، بل ځان له لګیا دی. او چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې د دې بنیاد شته دی،
خو هغه ځکه دا جمع سره نه کولې چې شاید دا بیا لازمېدل واجبېدل خو د دې وجې نه هغه ابی بن کعب رضی الله عنه ته فرمایل ته مخکې شه دا نور به تا پسې ودرېږي د سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ د دې خبرې هیڅ چا اختلاف دې سره نه ساتلی په دې وجه دا اجماع شو د امت د صحابه کرامو اجماع باندې تراوی په مسجد کې جمع سره ثابت دي ما چې څه وویل اجماع سره دغه ثابت دي نور څه شی په دې باره کې اجماع سره نه ثابت صحابه کرامو دې سره اختلاف نه ساتلی سیدنا عمر چې کله خلق جمع کنوي فرمایل نعمت البدعت هذه بدعت لفظ پکې راغی کم خلق چې بدعت پسند وي نه هغې خو بس څه کوي نو ګوره یو د یو څیز لغوي استعمال وي یو د یو څیز شرعي استعمال وي کلام د خپل ځای نه اړول د هغې مطلب د خپل ځای نه اړول دا د یهودیانو طریقه ده کوشش دا کوي چې قرآن و سنت زده کوي نه هغه خپل صحیح معنی باندې واخلي کني په دې سړی بېلاري شي یو حدیث ته اگر چې د هغې اسناد کې هم کلام شته دی بلکې بعض محدثین هغې ته منکر وایي هغې حدیث کې راځي من شذ شذ فی النار ید الله علی الجماعة ومن شذ شذ فی النار دا الله لاس په جماعت باندې دی او چا چې شذوذ وکړو د جماعت نه جدائی اختیار کړه دی به اور کې وغورځول شي که دا حدیث مونږ صحیح وګڼو د دې مطلب به دا وي چې د اهل سنت والجماعت کم بنیادي عقاید دي په هغې باندې ټینګېدل پکار دي هغې سره اختلاف ساتل نه دي پکار او که چا دې سره اختلاف وساته دا سړی به جهنم ته بوتلی شي اجماعي عقاید یعنی حدیث منکر دے کہ مونږ ته صحیح وګڼو نو مفهوم به دغه خو بعض خلق دا حدیث عجیبه دی کې استعمالي هغه دای چې بالفرض شل کسان دي 25 کسان دي باروت دي په دې کې هغه یو یا خپه شو یا بل څه مسله ده ورته جدا شو او پکې څوک عالم نه وسوي من شذ شذ فی النار دا ګوره جدا شی دی و جهنم ته ځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث یو داسې مفهوم دی چې دا د خپل طبیعت مطابق جوړ کړو دا حدیث دغه مطلب نه دی دا څه ډېر شي څیزونه چې هغه مونږ د دین نه یو طرف ته کي کم خلک چې هغه عربي ژبه باندې نه پوهېږي نو هغه کله کله د غلطۍ شکار شي ترجمه کولو کې مثلا قرآن مجید فرمایلی دی هن لباس لکم وانتم لباس لهن زنانا د خپلو خاوندانو پرده ده او خاوندان د خپلو ښځو دپاره پرده دي لباس په معنی پرده دا کم خلک چې په عربی نه پوهېږي نو هغې د لباس معنی څه وکړي هغې خپل علاقې ته کتلی دي مستشرقین چې د دې معنی کوي نو هغې پینټ کوي لباس و معنی پینٹ یعنی ښځې د نارینهو پینټونه دي او نارینه د ښځو پینټونه دي دا خبره کم ځای ته ورسېده دا د شذ شذ فی النار په شان دی یو مثال دی سورۃ بنی اسرائیل کې قرآن مجید فرمائی وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه دا هر انسان طائر داغه تقدیر مونږ دا پسټ کې تړلی دی یعنی دا الله چې کوم علم دی د یو انسان په باره کې نو گویا کہ اگر آغا پسٹ کی لیکل شعر داغے مطابق کار روان دے کم خلق چھ طائر بمانے چھنچن ہوئی جی پیجی نہیں کہا ناغی یہ طائر وانے سے گئی دا ہر بانی آدم پسٹ کے منگ چنچن تڑ دے دا عجیب و غریب دا مسخرو ترجمی دی دا سے دل تکی دا کم حدیث چی منگا ہو آئیو چھ نعمت البدعت حاضی کم چھ بدعت پسند خلق دے گا نا
هغه ویجی کو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ بدعت کو او هغه ته خ بدعت وي نو دا دلیل دی لري چې بدعت یو حسنه یو بل صحیح ته دې خلکو به دیانتدارې باندې جړل پکار دي دا بیل من دي دا به دیانت دي پدې ټول پويږي چې کل بدعت ضلاله وکل ضلاله فی النار ہر بدعت گمراہی دا اور ہر گمراہی پور کی شرعی بدعت کی قسمونه نہیں نہ پائے کہ حسنئی نہ پائے صحیحی ٹول صحیحی کله چې دې لغوي استعمال راځي نو پائے کہ حسنوں میں بیا صحیحوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پدې باندې چې کوم استعمال کړي نعمت البدعۃ هذه دا لغوي استعمال لخ پر عوام نہ پوئیگی لیکن اہل علم پہ پوئیگی اس اہل علم پہ پوئے دی لیکن دا بدعات دا جواز دا پارا دا دلیل پیش کی چکل بدعات جائز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ولی فرمائی چکل بدعت ضلالہ پدے کہ خود سیئہ یا دا حسنہ سے قول نہ نکلے دا قول دا سیاو دا حسنا دا ٹول نمخ کے عز بن عبدالسلام کڑے دے عبدالعزیز بن عبدالسلام دا دیر رستو سڑے دے اور دا غی وقت خلقو لکا امام ابن الصلاح اور نور محدثین دا غی تردید کڑے دے چھ بدعات شرعی کے اقسام نہیں بدعات شرعی سیئی لیکن حسنہ نہیں خواہم دا حدیث تے نعمت البدعۃ هذه دا دا روافظ و پلاس ورغلے ناغیوی چې چونکه دا بدعت عمر جو کړی پدې وجہ مونږ تراویح نه کوو اور حافظ تراویح نه کوي وجہ دا غي دا یو شی ټول اهل بدعت ټول یو شی یعنی یو ډېر ورته بدعت وي نو بل ویل دا د عمر بدعت ته مونږ نه کوو حالای چې د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ قول او فعل بدعت نه دی تک حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ستاسو دا پارا لازم دا چھ تاسو زما سنت انہی سے اور دا خلفاء راشدین سنت مضبوطے سر انہی سے تو سیدنا عمر بن خطاب عمل دا شرعی بدعات نہ رہے یہ تو لغوی بدعت ہوئی ناشنا کار چورتا منگوائی تاسو ته بدا ناشنا ښکاري لیکن ناشنا نه دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او هغه دریش پې کړی او مونږ یې د عمر دپاره په دې کوو چې مونږ تراویح کوو ځان له ځانه لګیا یو نو ښه دا ده چې ټول په دې متفق شي یو ځای وکړي د دې وجې نه د دې تراویح جماعت چې کوم دی سنت علی الکفایه دی سنت علی الکفایه دا مطلب دی چکر نور خلق دا ځان لکئی کور کې کئی بل ځای کې کئی غوره کار کوي خود دې دا مطلب نه چې جماعت ته شال شي جماعت کې یو ډله ولاړی او غیر دا ته جمع مونږ کوي تراویح کې مسئله نوعیت دغه په خلق باندې ډېره بدلېږي بیا چې فرض مونږ شي او خلق بار لړ شي او یقیني طور هغه وي چې مونږ کور کوو بس ٹھیک ده مونږ څخه مخه چا تجسس کو چې کوي که نه کوي مسله خودل ګناه نه دا موږ مسله خودل مسله دغه دا چې د جماعت سنت علی الکفایه ده اوس که خلق د دینه غلطه فایده اخلي او نه کوي نو موږ څه ګناه کړی ده د بعضې خلقو ذهن دا چې نه خلق د دینه فایده غلطه اخلي لہذا دا نه دي بیانول بغیر دا کتمان علم کې راځي خلق خدا ہر چیز نہ غلط فائدہ اخلی موبائل د دې دور یو ضروری چیز دی زما په خیال دا سے جیب بنی چې پای کې موبایل نه نو دې ته نه څوک خویلی شي نو ورته خراب ویلی شي څوک چې غلط استعمالی گناہ پہ گئی څوک چې پاغې نیکۍ ګټي هغه به دین خور کی قرآن پہ خور کی حدیث پہ خور کی زده کی پیغا ځان سره سیو کی هغه استعمال سره تعلق دی دا منفی ذہن نہیں جوڑول بگار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق پا تراویح جمع کرے رہے اور دیبان اجماع ادبیاد امت
اوس عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ د عمل نس ثابت شو د اجماع هغه دا ثابت شو چې عام خلق پدې نه پوهېدل چې دا جمع سره کول جایز دي که ناجایز. لیکن سیدنا عمر دو اسباب تلاش کړل. یو سبب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دریش پې کړی چې کله دریش پې جماعت سره کړی دا د جواز دپاره کافي ده. دویم دا چې وی قتل چې خلق راځي ځان له تلاوت کوي دا یو قسم اختلاف او تضارب راځي په ځای د دې چې مونږ دا وکړو چې یو کس مخکې شي نور ورپسې غوږ کېږي نو چونکې اورېدونکي د قرآن ته د قرآن د قاری برابر اجر ملاویږي. قرآن سماعت کې دا کمال دی چې که سړی قرآن وایي نه پخپله بل ته غوږ کېږي الله دلم هغه هم اجر ورکوي. نو دا د هغې د اجماع دوه بنیادونه دي. په دې کې چا اختلاف هم نه دی ساتلی. دې وجې نه موږ وایو بنیادي طور د شریعت دلایل دوه دي، یو قرآن او بل سنت. اوس اسکارو کې دا اصول دي چې یو ذکر داسې دی چې قرآن مجید کې نشته دی، حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نشته، هغې ذکر ته ذکر نشي ویلی. خلک بس وایي دا مشایخو ویلی دي، دا مشرانو ویلی دي. مشران هم منو مشایخ هم منو، خود دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مشایخو کې نه نو، صحابه کرام به مشایخو کې نه نو، دا ټول مشایخ دي. لیکن د دین مزاج دغه دی. قرآن مجید آیت کریمه راغلی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. د دې آیت تفسیر کې امام مالک رحمه الله و فرمایل چې کم یو سیز بطور دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې نشته او د صحابه کرامو په جون کې نشته، نن هغې ته دین نشي ویلی، نن به هغې ته بدعت وایي. امام قرطبي د دې آیت لاندې وګورئ تاسو. د امام شاطبي اعتصام کې د امام مالک رحمه الله د شاګرد د ابن الماجشون نه دا قول نقل دی، یعنی بطور دین چې کم سیز د صحابه عمل کې نشته ته دین نشي ویلی، ته بدعت ویلی شي. دا بدعات دي دا اسکار دی زمونږ خلک د قرآن نه اړول دی، بلکې اوس قرآن کې هم تحریفات کړي دي. ما تذکره کړې وه او ما هغه سورت یاسین پیدا کړ کم چې بازار کې ملاویږي، کم چې هوښیار دی هغې په اوس د پاس لیکلي ورد سورت یاسین، په دې ورد باندې ځان یو حیله جوړه کړی. دا جی وظیفه ده، قرآن بطور وظیفه سورت یاسین کی مبین پسې قرآن کې نه بسم الله شته دی، نه پکې سورت الفاتحه شته دی، نه پکې سورت الاخلاص ته. دا اجازت تا ته چا درکړی دی چې ته د ځان نه ورد د سورت یاسین جوړی؟ لوی لوی عالمان یې ډېر شي هغې منازل لیکلي، پکې دا حزونه لیکلي. دا غلط کوي، دا زموږ دین مزاج نه دی. دا اجتهادي امر دی نه چې دی که مونږ اجتهاد دلل شو. قرآن مجید وہ منازل دی د صحابه کرامو په عمل کې داو چې هغې به دروازې یو منزل قرآن ویخ. زمونږ خلک ولګېدل لوی لوی خلق دی، حق پرست خلق دی، لیکن دا دی بدعت. ایوله یو منزل لیکه څه صورتونه انتخاب یې وکړه، دا به په دې ورځي، دا په دې ورځي، دا په دې ورځي. دا ته چا ویلو چې دا په دې ورځي؟ دروازو تعین د قرآن څخه خاص مقدار یا د وظایفو څخه خاص مقدار، یو خاص ترکیب، یو خاص تعداد، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذمہ دارو کې راځي. دا زما او ستا ذمہ داری نه دي. په دې وجه مونږ چې ګورو نو مونږ سره زیات نه زیات اذکار هغه سل ځله دي. مثلا حدیث کې راځي چا چې دروازې سل ځله ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، د دا امر اجر به د هېڅ چا نه وي ما سوا د هغه چا نه چې دا یې د سلو ځلو نه سوا ویلي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی. اوس په دې کې کم از کم مقدار سل ځله ووایي او د زیاتی یې څه حد ونه خوښ. تو زیات ویلی شي دا نه چې نشي ویلی، خدای اجازت چا ورکړی دی؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی. په دې وجه موږ د دې د جواز نه یو قایل
دا کم چې خلک لګیا دی او دا حرکتونه کوي هغې کار کې مونږ تعویل کوو کوم چې اهل حق صوفیا ورکوي چې زر ځله به فلانی شی ووایي نو دا به طور دین نه وي بلکې دا عادت کولی ذکر سره که دغه نه مقصد کوم چې مونږ ووایي نو دا خو بدعت خانه کې راځي بیا دا تعین چې دا شی به دومره ځله ویم دا د انبیاء کرام علیهم السلام دا د هغې ذمهداري ده دا د عام انسان ذمهداري نه ده که تا ته نن یو سړی دا ووایي چې ته د شپې پاسه او 2 شپې د رکعتونه نفل وکړه بیا ورپسې دا ووایه نو سوال دا دا سړی دا کم چې دا انتخاب کوي او تا ته مقدار ښیي د ده څه حیثیت دی آیا دی الله دی دی رسول الله دی او که دی یو داسې صحابي دی چې دی تا ته اجماع د امت ښیي چې دا درې واړه پکې نشته دی د دین نشي ویلی او که دا یې مقصدي چې دا سړی عبادت سره عادت شي تو دا بیا ذریعه ده په ذرایو کې بدعت نه راځي یعنی یو سبب دی یو هغه څیز مقصود ګڼل دي نو که مقصود دای چې دا سړی د څیز سره عادت شي ګریا شي مثلا ماشومان ته مونږ سبقونه ښیو یا لوی لوی سړي سبق وایي نو د هغې طریقه دای چې د قرآن حفظ کوي نو هغه په چغه چغه وایي ودې وایي ولې مقصود دلته کې دا دی چې دی دې سره عادت شي او انسان چې خپل آواز اوري د حافظه کې پرېوځي دا ذریعه ده خو جماعت کې وا په چغه ذکر حرامي بطور ذکر جدا ده او بطور زده کړه جدا ده په دې کې خلک فرق نه کوي د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب ولې دا دی چې جماعت کې په چغه باندې ذکر حرام دی ذکر بالجهر ما سوا د موارد شرعیه نه د ذکر حیثیت د هغې جدا دی د زده کړې حیثیت یې جدا دی د امام ابو حنیفه مسجد کې طلباو په چغه باندې کتاب زده کو حدیث زده کول فقه زده کوله یو سړی راغی هغه ته ویل دا خلک خو جومات کې چغې وایي هغه فرمایل د دې نه بغیر دې نشي زده کولی یو د زده کړې حیثیت دی یو د ذکر حیثیت دی خلک په فرق نه پوهېږي د ذکر حیثیت باندې چغه حرام ده ما سوا د موارد شرعیه نه د زده کړې په حیثیت د عادت کولو په حیثیت د ګریا کېدلو په حیثیت عادت جوړولو په حیثیت هغې کې څوک حرام نه وایي دا تفصیل زګي د هغې مطابق لګیایي د بار کیف د کومو ذکرونو چې مونږ تذکره شروع کړې وه اوراد فقری یا فقریه هغې کې هیڅ درود داسې نشته دی چې ته مونږ د سنت مطابق ووایو او د هغې د رد دپاره ما آیت کریمه ویلی دی د سورة النساء 64 آیت وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله مونږ هیڅ رسول نه لېږلی په دنیا کې مگر د دې لپاره هم لېږلی دی چې د هغه اطاعت به کولی شي د الله په اذن د رسول اطاعت لازم ده د بل چا اطاعت لازم نه دی د دینی امورو کې کوشش دغه پکار دی چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل ذکر کی هغه منسوخ نه وي د هغه قول ذکر کی هغه منسوخ نه وي دغه واجب الاطاعت د دې نه وروسته نور څیزونه واجب الاطاعت نه دي د صحابه کرامو شخصي آرا هغه واجب الاطاعت نه دي د صحابه کرامو اجماع حجت دا ټول علمی خبرې دي دا خلک یې مني هم لیکن چې کله ذکر اذکار ته راشي نو بیا یې بډه سستوي بیا هر چا له اجازت ورکړي چې او ته تعین وکړه او دا تعین به نشي کولی بلکې دا آیت کریمه کوم چې وایو په دې کې هم خلکو یو داسې څیز ور داخل کړی دی چې سړی حیران شي لکه دې آیت کې وایي چې کله دې خلکو په ځان ظلم کړو تاله راغلی وی تا ولم بخنه غوښته وی او دی په خپلم بخنه غوښته وی نو دی به الله مونږ دی ځان دپاره بخونکی مهربان نو څه به وایي جی لړ به شم او رسول الله وسلم خوا کې به ووایم چې یا رسول الله تعالی راغلی یم ته زما لپاره معافي وغواړه ځکه چې الله داسې ویلی دی د دې آیت کریمه که دا مطلب وي نو یو صحابي دی یو سړی خو چې هغه دا کار کړی
ابا د رواجونه جوړ شي دا رواج دی اس یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو دا قبر لن نه دی تللی چې هغه ته ویلي چې ما ګناه کړی او ته زما لپاره بخښنه وغواړه دې سلسله کې که څه احادیث ته نه زما مجموعه کتاب دی کې وکتی شي چې د هغې روایتونو څه حیثیت ده یا د هغه تحقیقي جایزه کې وکتی شي کوم چې خلق پیش کړي موضوع منکر روایتونه په دې سلسله کې په دې د قرآن تفسیر نه کېږي دور تل راغلی چې خلکو پر رسول الله دروغ وی چا باغ نه کو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ مو آیا که پس د مرګ یو کو پجن کی دا گناه کبیره ده کم کسان چې غزین او هغه خیال ساتي الته درود شریف وی بشک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله دا د قبر خوا کې دی وی لگ رہا خواشی بیا د ابو بکر صدیق تو وی چې السلام علیک یا ابا بکر بای لگا خواشی بیا دی وی السلام علیک یا عمر دې کې اختلاف نشته لیکن دا چرته دین کې نشته رې چاو مونږ بالته کیزو یو دا رواج هم جوړ شوی چې سړی دین ورته سوی زما سلام بورس دا ټول خلکو رواج عمره لازم برته وي ته دې ثبوت شته چرته کله خو د صحابه کرامو عمل څه دلیل نه د خلقو پنیس یو صحابي داسې شته دی چې هغه چاته ویلي چې ته زینو زما سلام ورسوه پس د مرګه چا نه رسول عمر بن عبدالعزیز ته دا خبره منسوب ده چې مدینه منورې ته څوک راته نو هغه ویل لړ وشي او زما سلام به ورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو سوال لا چې عمر بن عبدالعزیز سره په دې څه دلیل شته هغه صحابي دی هغه هیڅ نه دی تابعی هم نه دی عجیب و غریب حرکتونه کوي خلک یو خوا چغې وایي چې زمونږ او ستاسو د پاره مشعل راه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام دی او بل خوا د هر چا قول او فعل دلیل دی سړی کوپړای او خوځېږي دا څنګه قول او فعل کې تضاد دی عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد دے نیک سړی دی بېشک هېڅ شک نشته په دې کې لیکن دا خو د هغې اجتهاد دی اجتهاد صحیح هم کېدی شي اجتهاد غلطی دی هم شي دا اجتهاد موږ خطا په دې ګڼو چې په دې شرعي دلیل نشته چې کله په یو څیز شرعي دلیل نه ناچار چا کړي نادرست دا قسمه حرکتونه کوو د دې وجه سره صحابه کرامو چرته داسې نه دي کړي افغانستان کې صحابه کرامو هندوستان کې وو پاکستان کې وو ایران کې وو بشمیر علاقوں کې دمشق کې شام کې کوفه کې بصره کې صحابه کرام وو هغوی به تلل راتلل مدینې منورې ته آیا د یو صحابي نه ثابت ده چې هغه تلونکي ته ویلي چې زما سلام ورسوه دا بدعات دي شروع دي په دې ملک کې دا ټریننګ چې کوم ورکوي د حج دا اکثره بیشتر غریبانان بې علمه خلک بس هغې چې اردو کتاب کې څه کتلي هغه نورو ته ښیي په ځای دی چې ګمراهۍ ختم شي نور ډېرېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت هغه زمونږ ایمان دی عقیدت کې کمی نشته لیکن اصول لای چې دین ستوي ناغاغه دی کم چې د الله کتاب کې دی کم چې د رسول الله په عمل کې دی کم چې د صحابه کرامو په اجماع کې دی دا سلام د څوک د ائمه مجتهدین نه مخیزه کنه آیا یو امام مجتهد دا ویلی نو بهر کیف رسول راضي د دې لپاره چې د هغې اطاعت به کولی شي او غیر مشروط وي هغه د انسانانو فرمان برداری مشروطي غی سره دلیل وی ټیک ده که دلیل نه واجب الاحترام دی لیکن واجب الاتباع نه دی نو بهر کې دغه بحث کم چې موږ د اسکارو شروع کړو دلته ختمو آینده لپاره به انشاءالله سبل موضوع ټاکو اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين